وی چې ابراهیم علیه السلام چې د دې ځوان د دې خولې نه دا مبارک کلمات واورېده که نه نو ورته وی چې یاره یو ځل یې راته بیا ووایه ته به دغه کلمات ما ته یو ځل بیا ونوایې لکه څنګه چې حافظ صاحب دلته یي که نه او حافظ صاحب ناست دی او حافظ صاحب دا خبره وکړي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم او إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري نتاسي وغيره وغيره قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل هو الله أحد دا تسبيحات دا د قرآن عاشقان چې کوم دي دا د هغوی د روح غذا ده إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بل څه شی خو نشته او چې مؤمنان کم دي الله والا چې کم دي د هغوی غذا چې ده غذا قرآن چې دا قرآن نه وی موږ نه به شنېدلی وی مړه به وی او ما چېرته یو رساله کې کتل چې مولانا ذکریا صاحب رحمت الله علیه نظر کمزوری شو بیا به چې قرآن لوستلو نو په هغې کې به دقت محسوسوو ښکارېده به نه ورته قربان شم ګوره څومره پاک خلک په دې نورو کیسو کتارو نه پوهېده نو وی چې یا الله رب العالمینه دغه یو سترګې وی لوی نعمت چې ته مې پې لیدې ستا قرآن دی مقصد خو اصل کې دا و چې تا سره مې رابطه او ربط جوړو نو الله رب العالمینه اوس چې پې ستا دا قرآن نشم کتلی او اوس پې ستا دا رالیږلی کلام نشم کتلی تا سره خبرې نشم کولی نو خدایه بیا د دې نه ښه ده چې ما واخلې ځکه په دې ژوند کې بیا زه بل څه مقصد نه وینم چې تا سره ربط ختم شي نو خدایه بیا پکې څه پاتې دي تاسو ټولو ته پته ده که نه امام احمد حنبل رحمت الله علیه په ائمو کې یو امام دی سل ځله تقریبا 99 پیرې د خدای زیارت او دیدار کړی دی زه خلکو ته وایم چې ملا پسې خوله کولاوې 15 کروڑه پیرې دی دا خوله اینځه 15 کروڑه پیرې دی دا خوله اینځه تاسو قسم وخورئ چې چاته دا پته وه چا پېژندو چې مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه څوک دی چا ورسره ذاتي رابطې وي چا مولانا شیخ شاه صاحب سره ذاتي تعلق و د لکونو په تعداد کې لکه چې ژوندي وو نو ته تپوس نه کوې مولانا احمد سعید صاحب ستړی شو چې ژوندي وو نو د جومات او د مدرسې خرچه نه پوره کوې ستا ما سره چې مینه پیدا شي چې زه مړ شم هلته ما سره مینه کوې زه خو حق یم ولې حق یم ما سره قرآن دی وکیف څه دي تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان ابراهيم عليه السلام چیلنج کو زما استا مقابله پدې ده فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم ذب حقهم ولي ما سره د الله قران ما سره کلام دې زه د الله او د پیغمبر خبرې کوم نو تب پدې کې بل لټون کې ما پسې چې صبر او کزبورم چې تب بختور او کز بختور ما استاد لکه خي او استاد لپاره ګوره د خان صاحب او د ملک صاحب په کور کې کېدې شي چې د صاحب کور ته زه لاړ شم په غټه صوفه به دی ناست ما ته پته نشته چې ما په وړه صوفه کېنئ که ما په سپینو کرسۍ باندې کېنئ زه قسم دی دا خبره تا دې ګورئ دې کې څومره عبرت دی هغه عبرت دا دی چې که د خان صاحب خوښ یم او که نه یې خوښ او څوک راله عزت راکوي او که نه راکوي الله درته ویلي دي الله چې په دې مخ د ځمکه چې کم زما کور ته ته دننه ځې په دې کې به دننه داسې یو تاج او تخت پروت وي لکه دا چې پروت دی او په دې تخت به څوک کښېني وزیر الله صاحب پې څوک کښېني تاسو کتلی دی په دې به مولانا صاحب کښېني کېدای شي ډېر غریب وي سیکل به موږ سره دی لیکن د ده په دې سینه کې قرآن دی د ده په سینه کې احادیث دي الله درته خپله فیصله اورولې ده چې انسانانو په دې بیدار شي الله ته چې کوم خوښ دي الله ته محبوب دي الله ته ګران دي انما یخشى الله من عباده العلماء دا تاج دا تخت دا الله رب العالمین دا عالم دپاره په خپل کور کې ایښی دی یو عالم په دې کېناستی شي بل څوک نشي کېناستی زما پټکې به کمزوری زوړ به یې ستا جوړه به ګرانې لیکن زما دې پټکي ته زما دې په خدای قسم چې ستا 15 کروڑه کاټنې راټولې شي دې شنېدلې پټکي مرتبې او مقام ته نه رسي دا ولې دا پټکې الله راکړی دی الله خلک وایي او نسبت د رسول الله سره دی خو تاسو ته دا پته شته دا پټکې د شروع د رسول الله نه دی پټکې
الله خوښ کړی او غوره کړی دی، د فرشتو لباس دی او په محمد رسول الله سود کړی دی او د هغه په مبارک سر ایښی دی او دا سلسله بیا د هغې نه روانه دا روانه شوې ده. نو امام احمد حنبل رحمت الله علیه ته وګوره، سل ځله الله په خوب کې کتلی و او الله ته وویل چې خدایه دا راته ووایه چې تا ته به سړی چې رانږدې کېږي نو په څه به رانږدې کېږي؟ والله راته وی چې ما ته څوک رانږدې کېږي نو په قرآن به رانږدې کېږي، بله لاره نشته دی چې چا الله کتلی. داسې اکابر او بزرګان دي د علم په بنیاد 6 لکه احادیث یاد دي. هغه وخت کې بادشاهانو، ظالمانو، خانان، ملکانو سپک به یې ورته کتل او ته ووایه زه خلکو ته یم بېایمان زه چې سوچ وکړم دا دماغ مې ګرم شي، عقل مې کار نه کوي، بیا جاړم چې خدایه پاکه دته وګوره مونږ چې یو خوب سړی په خوب کې وګورو نو زمونږ حالات بدلي. او الله دا زمونږ مولا او دا زمونږ عالم د منبر او د مصلي خاوند وایي ما الله کتلی دی په خوب کې او سل ځله مې کتلی دی او خبرې مې ورسره کړي دي او الله راته وایي چې که ما ته څوک نږدې کېږي، ما سره څوک محبت کوي، بله لاره دې نشته دی، زما په دې کلام به ما ته نږدې کېږي. ځکه مولانا ذکریا صاحب به ویلي چې نظر کمزوری شو، الله پې نشم کتی